السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو امید تاسو بخیر الله مروجي بختوريګه مرګرو زمانہ تاسو نه کړل په انستګرام باندې اکثر مرګرو میسج کړل چې عمر بھائی د فلایټ په حواله سره چې د نوې کم اپډیټ راغلی دی حواله سره ویډیو جوړه نورونو ګوره د فلایټ په حواله سره زه تاسو ته دا وایم چې دا سعودي وزارت صحت سعودي وزارت داخله او د سعودي چې کم سیول ایویشن د گاکا د دیو د بیان مطابق قرونو په دې کې د شل ملکونه شامل نه دي د شل ملکونو والا هم داغو د پاره هم مطلب کاغو راځي نو براست افغانستان یا هغه ملکونه په کوم باندې چې د سعودي عرب د طرف نه پابندي نشته نو داغو د پاره یا په کوم باندې چې بین نه دی لګل داغو د پاره څه شرطونه دي شرطونه دادي چې کدوړو ویکسین دی کړی او داغه د سره مصدقه دستاویزات یي نو داسې به چې لکه د دیو چې کوم مخصوص قرنطین سنټر به دیو جوړي نو د هغه د بتاله مطلب الته به تزینه الته به رکاو کېږي نه واپس سیده بخپل کور ته ځي ٹھیک شو مطلب خپل ډیرې ته بځي او کو پی سی آر ټیسټ خبره جدا ده اخو ضروری ده او کو ویکسین دی نه کړي نو وو ورځو د پاره به د دیو چې کوم مخصوص سعودي وزارت صحت یا چې کوم دی مؤسسو ته حواله کوي چې څنګه والله اعلم د دې چې کوم مخصوص قرنطینی هغه کې به پاتې کیږي د هغه چې کوم مکمل خپل خرچه ده هغه به هم کم سړی چې رواني کم د بار نه کم سړی سعودي عرب ته انټر کیږي او ویکسین نه کړي نو دا به هغه ته بزي او هغه کې به وو ورځ قرنطینه دی مکمل خرچه خو د دې سره په ټیکټ کې به اوس تامین هم شاملي تامین بر دې لپاره ورونو چې خدا نه خواسته کې سړی بیمار شي اسي کنه د کورونا په دغه باندې نو د دیو هغه علاج به دغه تامین نه بیا کې الله د موږ ټول د مرز نه وساتي باقي چې کوم خلک دا خبرې کوي چې په 17 مې باندې فلایټ هوا دغه شو دا ټول یې خبرې دي ورونو زموږ خو دعا ده چې الله رب العالمین سباله دغه کې خو خلک تشویش کې خلک جوړي دروغ وي لہذا د دروغجن د بچ کېدو لپاره او دروغ خلکو نه بچ کېدو لپاره داسې کوي چې سعودي عرب کوم وزارت داخله ده همیشه دغه افیشل پیج ته د غزنه خبر ګوري چې پوره تصدیق کړي